قانون شته نه ځکه مخکې هم داسې یو واقعه راغلې وه چې یو کس و چې هغه به کله هم مړی ښخ شو نو په دویمه شپه به تلو او د هغه مړي سره به توبه استغفاره دا الفاظ خولې له هم نه راځي. په حیدرآباد کې یو ورځ دوه مخکې وایي ګلۍ شوې او ګلۍ د بال عمره ده کوم چې کرکټ بال وي ملګرو نو 9 کیلو یادېده چېرې په وزن باندې تول شوې 9 کیلو ګلۍ وه. نو داسې قسم ګلۍ چې کله راشي یا داسې قسم عذاب چې کله راشي نو اعمال کمزوري وي ځکه داسې قسم حالات جوړیږي. 3 کسان په هغې کې وفات شوي دي ماشومان زخمیان به پکې څومره وي بجلي هم د هغه حیدرآباد چې کومه ده د هغې ګلۍ د لاسه خرابه شوې ده. څنګه چې مې درته د اعمالو خبره وکړه یو ویډیو په فیسبوک باندې ډېر غټ گردش کوي چېرې څه بدبخته څه ذلیله ولګېدل هغوی په قبر کې د یو خورکۍ سره زنا وکړه. 3 ورځې مخکې دغه خورکۍ وفات شوه او 3 ورځې بعد دغه بې ضمیر او بې غیرتو وایي هغه قبر راکولاو کو او یره نه وه کله چې هغه حالت ته ورسېدل او تیاره وه نو هغه ټایم کې یره نه وه چې الله مکه د دې قبر دا چې کومه خاوره ده دا په موږ باندې راوانه وړي. د انسان د ژوند 2 مقصده دي یو ښه لار یو غلطه لار. کله چې ته په غلطه لار باندې روان شي نو زه وایم دا زړه به مې دا به سخت شي خو چې کله ته په ښه لار باندې روان یې نو زه وایم دا معمولي پوینټ نه دی دا به هم در باندې څه چل کوي چې سوچ کې راولې. ځکه دې کې به زموږ اوس داسې ډېر وروڼه وي چې هغوی دا واقعه واوري هغوی باندې به دا غونه زیږ چې لکه داسې خلک په دې دنیا باندې اوسېږي په مسلمانانو په پاکستان کې اوسېږي چې هغه په قبر کې هم مړی نه معاف کوي. ادیره دغه یو ځای دی چې دلته مونږ له یره پکار ده یره چېرې دا کم خلک پراته دي په دې باندې یو ټیټر خاوره اولیدلې ده دا به هم د دې معاشرې خلکو لکه څنګه چې مونږ یو د دوی به ډېر غټ سوچونو د دوی به بلډینګانو د دوی به ګاډي د دوی به داسې حالاتو چې دوی به ویل چېرې بس په دې ځمکه یم خو زه یم نن په یو ټیټر خاوره پرته ده دا دې وړقي دغلته مونږ له یره پکار ده چې کله دغلته هم زمونږ یره نه وي نو بیا به ګلۍ کېږي او څومره به کېږي 9 کیلو به یو کاڼی وي چې هغه به راورېږي د اسمان نه ځکه زموږ اعمال کمزوري شوي دي. یعنې الله جل شانه د یو انسان سره د 70 میندو عمره مینه کوي نو تاسې مور ته ووایې وی مورې زه دې تنور ته وردانګم زه دې اور ته وردانګم نو مور به څه حالات کوي نو چې بیا د 70 میندو عمره مینه الله جل شانه د یو انسان سره کوي خو چې کله د هغه انسان کم کردار دی هغه د حد نه واوړي نو بیا به در باندې څه راورېږي کاڼي به در باندې راورېږي 9 کیلو ګلۍ به در باندې راورېږي خو هغه ټایم کې به هم ته نه یارېږي. زه هم صرف دغه ټایم کې سړی توبه وباسي یا الله توبه یا الله توبه استغفر الله خو چې کله هغه ګلۍ ودرېږي موسم صفا شي بیا موږ هغه خپل کردار شروع کړو نو په دغه ټایم کې چې کله دوی دې له حد ته ورکو شو یره به نه وه لکه دا کم کار کو ظالمانو نو په دغه ټایم کې به د الله جل شانه د محبت هغه اندازه ولګي چې واقعي الله جل شانه د انسان سره د 70 میندو عمره مینه کوي چې په دغه ټایم کې هم دې خلکو ته صبر کړی دی او دا خاورې پرې نه ده راړولې او ورسره سم کړي نه دي. توبه استغفار الله دې موږ معاف کړي. اوس والله علم چې دا کسان ګرفتار شوي دي او که نه دي چې دا مخونه مخې ته راشي چې دا کوم قسم مخلوق و چې په ادیرې ته ورتله په دې سوچ باندې چې دا قبر راوکنو یو بیلچه دې ورلاندې کړه زړه دې ونه یارېدو غونډه خاوره دې واړوله زړه کې یره رانغله بیا چې کله له حد تورو تیرو ته ورکو شوې بیا مړه کې یره نشته. دا کوم قسم مخلوق دی دا کوم قسم حالات شروع دي په دې پاکستان کې او دلته سیاستدان په خپل منځ کې نښتي دي د دې ملک دپاره یو قانون جوړول غواړي ځکه چې دا په څه مطلب باندې آزاد شوی پاکستان که مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو قانون که چېرې قانون وی په دې ملک کې زما د الله په ذات باندې قسم وي که چېرې داسې کردار چا ادا کړی وی که چېرې قانون وی چېرې سزا وی او داسې قسم سړي ده زه هم داسې سزا ورکول پکار دي توبه استغفار چې سزاګانې هم ترې مخ واړئ چې هلکه دا یې ورسره کوم قسم کار وکړو داسې قسم سزا وله ورکول پکار دي خو قانون شته نه ځکه مخکې هم داسې یو واقعه راغلې وه چې یو کس و چې هغه به کله هم مړی ښخ شو نو په دویمه شپه به تلو او د هغه مړي سره به توبه استغفاره دا الفاظ خولې له هم نه راځي د هغې سره به داسې قسم کار کوو بیا ګرفتار شو. اوس والله علم چې هغه چېرته دی کیدای شي چې بری شوی کیدای شي چې بار ګرځي بیا او که بار نه هم ګرځي نو په جیل کې پې څه کوئ دالونه پې ختموئ خوراکونه پې کوئ
سهولت مو ته جوړ کړی دی چې لکه بار به څه تکلیف کې مزدوریانې او دیاړیانې به کې راشه په دې جیل کې کښېنه تیاره به درته میلاویږي خوره وسکه او بیا ځال ته باتروم استعمالوه او بیا اوده کېږه ښه بېغمه خو که دلته یو مجرم جرم کوي نو هغه مطمئنه دی هغه ډېر مطمئنه دی هغه دا سوچ کوي وایي مړه څه به خو که نور څه نه عمر قید به راباندې وخیږي د بهر دیاړیانو به بچم دننه به ښه مزېدار په سهولت ژوند تېرومه یا به راله څوک ضمانت وکړي هغه ضمانتي به م وایي چې مړه یې راپرېږدې خیر دی مړه غلطي دې شوې ده نالت دې په دغه ضمانتي باندې مي چې د داسې قسم کس ضمانت کوي او هغه له ځي هغه له ریکویسټ کوي چې یاره راپرېږدئ دا کس نالت دي په هغه باندې الله دې پې د شین اسمان هغه تندر راوغورځوي څنګه چې مې سره دوه درې ویډیوګانې شریک کړې چې اسماني تندر په خلکو باندې راولوېدو چې په داسې قسم خلکو باندې د اسمان نه دا تندر ولې نه رالوېږي الله جل شانه ته ډېر غفور رحیم ذات دی ګینې زموږ اعمال هغې حد ته رسېدلي دي چې نه خو د بخشش یو نه په دې ځمکه د پرېښودو یو نو دغه چې کومه ګلۍ شوې ده نو هسې د دې مثال مې دله ځکه درکو چې دا کوم عذابونه راځي که نه نو توبه استغفار وباسئ ښه بس کوي چې کومې غلطیانې درنه کېږي د نن نه بعد توبه وکړئ یاره دا معمولي غلطي ده خو زه به د نن نه بعد نه کوم نو بیا به انشاءالله العزیز د رحمت باران کېږي ښه د قهر نه ځکه چې کله باران راخېږي شي نو مونږ دا دعا کوو یا الله د رحمت دی یا الله د رحمت دی ځکه چې کله د قهر باران وي که نه نو په 2022 کې سیلاب تاسو کتلی و چې دا کورونه چوت راغستي وو هغه هوټلې چوتې راغستې وې کومو کې چې به زیناګانې کېدې هغه هوټلې چوتې راغستې وې الله جل شانه ورته د خپل طاقت هغه زور وښودو چې ډېر صبر مې درته وکړو صبر 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 خو د صبر هغه چې کومه ماده ده بس هغه ختمه شي نو الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي داسې قسم واقع چې مخې ته راشي نو زموږ د ښودلو کوشش دی چې تاسو توبه استغفار وباسئ او د ګناهونو نه ځان بچ کړئ بس کړئ ګینې وایي په وچو کې بیا لانده سوځي الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله سات اخر کې وواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله په امان